بسم الله الرحمن الرحيم. وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. مليسب دلتا اتم مسائل بیانیخه صحیب د هدايه خپل اتم مسائل بیان کړي باغې کې څلور اتفاقی دي څلور اختلافي دي پڅو کې اختلاف د شیخین او د امام محمد رحمه الله دی او پڅو کې اختلاف د طرفین او د امام ابو یوسف رحمه الله دی. نو مجموعي تورې څو مسائل بیان کړي اته په حقیقت کې مسائل ما د بر ګوري 14 مسائل دي. څو دي 14؟ یو مسله چې دا اخو بيخي د دې دنه نو 15 پاتې شول په 15 کې و هغه بدیاتو کې د خپل داخلي دي نو څو جوړې شولې ټولې اته زید حشین لګویم لاندې وته ګوري حشین لګویم هذه المساله ملقبه بمساله الثمانيه ورتوي والوجوه المذكوره فيها 16 وهم قتلوا قرأ في الجميع څلور رکعاتونه وکړه څلورو کې قرات ویلو یو دا پرې دی دا خبره دا کم صورت ده کنه او دا اعتبار کوي دا خو سره د دې زیاده نه دیم او ترک فی الجميع څلور رکعاتونه نفل وکي یو کم قراتونه کی او ترک فی الشفع الاول اولانو دو کی وکي اخیرو دو کی اولانو دو کی پری دی اخیرو دو کی وکي زم معلوم کړه کنه او ترک فی الشفع الثاني اولانو دو کی قرات وکي باخیرو دو کی پری دی شفع ثانی شفع اول خو به جنې کنه ها او ترک فی الركعه الاولى صرف اول رکعت کی قرات پری دی پنځه او ترک فی الركعه الثانيه صرف بدویم کی څو شو او ترک فی الركعه الثالثه او ترک فی الركعه الرابعه تشو کنه او ترک فی الشفع الاول ولنو دو کی والركعه الثالث او بدریم کی بریدی او ترک فی الشفع الاول والركعه الرابعه څلورم کی بریدی څو شو لس او ترک فی الركعه الاولى والشفع الثاني بدویم دوړو کی بریدی او دویم شفع په اول کی اول رکعت کی او ترك في الركعه الثانيه والشفع الثاني دول شو او ترك في الركعه الاولى والثالثه ولو دريم كي بريدي قرات او ترك في الركعه الاولى والرابعه ولو تصلورم كي او ترك في الركعه الثانيه والثالثه دريم كي بريدي او ترك في الثانيه والرابعه بدويمو تصلورم كي بريدي نو فهذه 16 ثم شو 16 او مصنف ترك الوجه الاول بريكده اول وجه لأن الكلام في أقسام الفساد قصة بشاكرة فساد أخره سيد سلور کی قرات کړي خبره ختمه ده باقي و پاتو کی حل دي ناراضي جي نفس مسله ووري ټول برګوري یو سلید سلور رکعاتو نفل نیت وتړلو اول صورت یو کې قرات ونکو نو د طرفین راي دا صرف اول دو رکعات راګرځي او اخیر دوا پیرا ګرځول نشته. امام ابو یوسف رحمه الله وی څلور وړه ورا ګرځي دا به وایو به دي کوم اصل له وایو ټولر څه به حل کیږي پوه شوي به وته وګورئ وان صلى اربعا دا اصل کې بنځمه تبرید ښه چې هر شفع ځان لزان لیاد مو کنه کڅلور رکعات وکي ولم يقرا فيهن شيئا او ونل ولي پر څلور واړو رکعاتونه کې شيئا قسم قرات نطرفين وي اعاد ركعتين دو ركعات برا ګرځي دا مفتى به رايم دا وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وعند ابي يوسف رحمه الله يقضي 4 صبر ګرځي څلور وهذه المساله ولا 8 اوجه د دې مسلې اته سورتونه دي تاسو په شوي تاسو ماته لګوري وجي بیان کړی دي امامانو درای نو د امام محمد رحم الله رای دادا چې د نفلو هر شفع ځان لزان لای کنه نو دا ولني د هر شفع چې د بدی کې په هر رکعت کې قرات د فرض دی که یو کې پاتې شو فاسد نو اولنو دو کې باری وکي فرض دی او درې مڅولم کې باری وکي نو کچری په دو رکعات دي دوړو کې قرات پاتې شو او یا په یو کې پاتې شو توجه دا کوم تحریمه چې شروع کې کړه غم ختم شو دا اشاره ده امام محمد پوه شوی به امام ابراهيم الله رای دا کچری په ولنو دوه رکعاتونو کې قرات پریدي نو هغه تحریمه چې کوم کړي الله اکبر ختم شو او که یو کې پریدي نو تحریم لا نه ده ختمه پتن لګي پوه شوی کا به ور امام محمد رحمه الله وی
کدواړو رکعتونو کې قرات پریدي او که یو کې پریدي نو کومه تحریمه کړي وکنه هغه څه شو ختمه. نبی چې کله دریم رکعت ته پاتېدلو کنه هغه تحریمه ختمه ونه دا پاتېدل هم نه دي صحیح لہذا دام تحریمه نه ده. نګوي چې بده دریم څلورم کې سره شروع نه ده کړي وای شي که یو کې بری خودلو ولنو کې او که دواړو کې امام سی وای نه د سیده ک دواړو کې بری خودلو دواړو کې ال تحریم فاسد شولانو که دریم د پاتېږي دریم بکله دمی او که یو کې ویلا یو کې نه د به کدریم د بازي کې دریم پاتېدل تحریمه بزان لګوي هغه کې شروع وشوه پوه شئ په امام ابو یوسف رحم الله وای مړه قرات کوم نه وای کنه هغه تحریمه نه ختميږي لہذا کپولنو دواړو کې قرات ونه ویلو تحریمه باقی ده نو چې دریم د پاتېدلو اثر نه ویګوي چې نه تو ترلو هغه کې شروع څه شوله صحیح شوله لو په دې ځکه دا چې امام محمد رحم الله وای کنه چې دواړو کې قرات پرې خودلو اولنو یا ولنو یو کې بری خودلو تحریم ما تشو کنه نو چې دریم ته پاتېدل نو ګوي چې دریم کې د دویمه شپه کې سره شروع ټیک نشول نو شروع نه د کړي لازم نفل به شروع حکم ناراضي د سیدا امام ابو یوسف رحم الله وی کې قرات کړي کني کړي د دریم ته پاتېدل کې د تحریم ټیک ده هغه کې شروع صحیح شول لازم نفل به شروع حکم رااله پوه شئ به او امام سی وی کې دواړو کې بری خودلو خو به ختم او یو کې نه ده تاسو ګورئ دلایل سره وس بیان کوي ول اصل فيها اصل بدغه مسائلو کې ښه دا کوم صورتونه چې جوړیږي کماله ان عند محمد رحم الله یعنی بدغاتو مسائلو کې اصل لا دي ان عند محمد رحم الله ترك القراءه ترك القراءه برخدل القراءه في الاوليين في الاوليين پاولانو دوو کې او فی احداهما یا پیو کی یوجب بطلان التحریم ما ویل کنه دا واجبای څه چې تحریم باطل شو لکه دواړو کې قرات پاتې شو کو یو کې تاسو توجه کوئ چې لک شنګران دی وجه سره دغه دلیل توکری بر وګوري ټول تحریم د څه د پاره تړل شي افعال د پاره ټولی وای تحریم د څه د پاره مقصود نه ده افعال مقصود دي نو افعال څه قرات فعل لیکنه نو چې مقصود فوت شولو کنه قرات پاتې شولو معقود علی چا د بار چقد شوی هغه پاتې شولو دا تحریم هم ختم شو په دې څه کې وي یو سړي دی یو خځه سره وته نه جایز او نکاح وکړي دي نکاح لې څه د بار نشه رضای خور سره څوک نکاح وکړي وته کولې شي نو نکاح هم دغه بار د به نکاح څه کې نه رسېږي امام محمد رحم الله څه وایي لأن القراءه کم دی لأن هذا تحریم چې د توقد دا منعقد کیږي عقدی کیږي للافعال افعال قرات وغيرها د پاره او بر لیکلي دي او فساد د معقود له چر بر چې عقد شوی چې هغه فاسد شي کنه نو فساد د معقود هم بکر راځي تحریم هم فاسده وعند ابي يوسف رحم الله ترك القراءه في الشفع الاول لا يجب تاسو ما ته ورید د دلیل لک شنګران دی راي خو ته معلومه راکنه کدواړو رکعاتونو کې قرات پاتې شي تحریم باطلیږي نه فاسدیږي باطل ویلې کېږي کله عدم تاسو به سامي کې ویلي نه بیان کې کلام دی ویلې ما تاسو ته بیر د دې بیان کړو چې یو شی باطلی څه مطلب دا کله عدم دی لکه به د حر یعنی قبح بک ذاتی دی مطلب څه دی کله عدم دی ګویا د سره شوی نه دی هیڅ قسم حکم بینه مرتب کیږي باطل دی ته وي فاسد دی ته وي چې قبح کې غیر د وجه نه هغه باندې شریع احکام مرتب کیږي ها دسه ده کنه نورې موجه کوم ورسېدلې به امام ابو یوسف رحم الله فرمایي چې کله قرات پولونو دوه رکعتونه کې ونه شي نه دغه تحریم باطل نه شوله فاسد شوله فساد سره شي ختميږي نه چې دریم رکعت ته پاتې دلو کنه تحریم لا واقع راغي کې سیټ ودرېدل ټیک شو هغه دریم شفاعت چې وا نفل کنه لازم النفل شروع د وجنه لازم شوله پتن لګي پوه شوي کنه تحریم باطل نه د سره فاسد ده احکام مرتب کیږي چې دریم رکعت ته ودرېدلو نو په دویمه شفاعت کې شروع وشوله نو غم لازم شو پوه شولې به وجه څه بیانې وای ما څه ویل چې بولونو دوه رکعاتونه کې قرات پاتې شي باطل نه ده څه ده فاسده او فاسده ولیدا ځکه صحت د نفل د پارا قرات ضروری دی صحت د پارا ضروری دی قرات ونه شو نه چې صحت نه سي فسادي یاد نه پیږي به هغه وی قرات کې پاتې شو فاسده ده
وجه سره وجه دا چې صحت د بارا قرت ضروری دی قرت فاتح شو نه شو فاسده پوه شي او بل اور بسي وي فساد او ترک یو شان دی او په ترک د افعال باندې پچا باندې په ترک باندې تحریم نه باطلېږي لکه ګونګ سره قرت کوي تحریم باطلېږي ګونګ سره هم قرت نه کوي یا یو سړي او د سما چولاړي او د سلا واپس رااله ودرېدلو نو ګوره ترک رااله نه تحریم باطل شوی استناب کول شي دغه څه ته بنا کول شي کنه پته لګي پوه شوی څه کول شي پته ولګیدل چې په ترک باندې تحریم نه ختميږي نه په فساد باندې په طریقه ولا لہذا چې درې رکعات ته ودرېدلو تحریم لا باقی ده نو هغه کې شروع ټیک شول لازم نفل به شروع پوه شولې به وګورئ څه وایي وعند ابي يوسف رحمه الله ترك القراءة في الشفع الاول پر خدل قرات په شفع اول کې لا يوجب بطلان التحريم دا نه واجب چې تحریم دي باطل شي وانما يوجب فساد الاداء صرف څه کوي ادا فاسدي وجه سره قرات لان القراءة ركن زائد قرات ركن زائد دي او ركن زائد سره شی باطليږي نه بلکې فاسديږي دليل اشتري لاندې لیکلي وترك الركن زائد لا يبطل التحريم بخلاف الركن الاصلي غير فاسد باطلي الا ترى تنقر ان للصلاه وجودا بدونها دمونز د پاره وجود وي بغیر د قراتنا لاندې لیکلي كما في حق الاخرسي غير ان ولا صحه لاداء الا بها دا خبره مم کړي چې صحت د ادا نشته مگر په قرات دی نه چې قرات و نه کړلو صحیح نه ده خو څه شوله فاسده شوله باطله غونه ده به ورپسې وای دا کفر ده وفساد الاداء لا يزيد على ترکه دا کله چې فاسد شي ادا دا زید نه په ترک ادا معنی چې ادا ته پرې دی کنه ادا څه وکي دا غي څومره زیاتواله دي دومره د فساد نه دی او په پرې خودلو د ادا معنی تحریم نه ختميږي 14 صلی الله علیه و بیا راځي تحریم ختمېدله پدن لګي بوې شوي کنه د فساد ادا چې دا کنه دا زیات نه د بچانه د زیاته په ترک ادا او په ترک ادا سره تحریم نه ختميږي نو فساد سره په طریقې اولا نه ختميږي فلا يبطل تحریم نه باطليږي وعند ابي حنيفه رحمه الله دا امام صاحب دا درې مرایش ولا وي ترك القراءه في الاولى يعني کپاتش قرات په دواړو کې نه یوجب بطلان التحریم به باطلی چې تحریم باطل شولا هو في احداهما کپ یو رکعات کې قرات پاتې شي ګوره لا یوجب به تحریم باطلی نه څوره شولې درې او د امام صاحب د دې رائے تاسو ماته لږ متوجه شئ دلیل سره ټول بر ګوري چې ویل کولانه دوه رکعاتونه کې قرات پاتې شي تحریمه باطل نه به کدریم رکعات ته ودرېږي شروع باغی کې نه صحیح کیږي او که یو کې پاتې شي تحریمه نه د باطل وي وجه سره ځکه چې په یو رکعات کې قرات وشي او په یو کې ونه شي نو د بعضی امامانو بنظمانه د قرات سره په یو رکعات کې فرض دی نو کار وشو لکه امام ظفر او حسن بصری تیر شوی کنه ونه رسیدي اگر چې راجح حداره چې بدواړو کې قرات فرض دی خو د بعضو بنظمانه یو کې دی نو مسله څه شوله یو کې چې قرات وشو په یو رکعات کې وز دا مون صحیح شو کنه اختلافي شوله پته لګي پوه شوی کنه یو کې چې قرات وشو نو مونږ وشو کنه شو دا څه شو اختلافي نتیجه به موږ دارو بس احتیاط پدې کې چې دا دوباره را وګرځو قضایي وکنو چې نفل دوه رکعات وکړه یو کې قرات وکړو یو کې ونه کو نو موږ وایي قضایي راوړه صحیح شو او احتیاط پدې کې هم چې دریم رکعات ته بس ودرېدل دی کنه ناغه ودرېدل هم صحیح شوی دی احتیاط پدې کې لمه باطل وا ځکه یو کې خیرت شوی دی نو ګویا چې د بعضی خلکو بنس دا ولني دوه رکعاتونه ټیک دي کنه چې ټیک دي دریم ته ودرېدل هم څه شو نو دې کې احتیاط دا دی چې دا باقی وساتو نو کدا نه پوره کړی چې دا مر وګرځي احتیاط شو کنه پدن لګي بوې شوی کنه نو دوه مسلې امام سب کوي دا دوه رکعاتونه چې دام د قضا را وګرځي دې کې احتیاط دی ځکه راجح حداره چې دوړو کې قرات فرض دی او د یو کې کړي نه دام دی را وګرځي او احتیاط پدې کې هم دی چې دریم ته پاسې د الله شروع هم دې ټیک شي د دې مر قضا را وګرځي لنډه دا چې د په یو رکعات کې قرات وکړو یو کې ونه کړلو نو یو طرف ته وګوري چې دوه رکعاتونه کې قرات ضروری دي او یو کې د کړي نه د دوه رکعاتونه شو قضا یې راوړي بل طرف ته وګوري باجی مامان یو رکعات کې قرات کافي غني نه دادي صحیح شي او پسې دریم د باسي دلم دي څه شي نه تحریم دی لا باقی وي لہذا به مرا ګرځي پوه نه شي د قضې ګران نور انتهي آسان دي وګورئ
وعند ابي حنيفه رحمه الله كم دور سوي اغوي لان كل شفع هر شفع چې د هر دو رکعاتو من التطوع د نفلي منزنا صلاه على حده د ځان لمنزوي وفسادها بترك القراءه في ركعه واحده دا خبره چې فاسد دي شي د شفعه په ترک د قرات په یو رکعت کې مجتهد فيه دا مسله اختلافي ده نفقضینا من فیصله وکړه بالفساد کچا یو رکعت کې قرات وکړو یو کې ونه کو دا فاسد شو دادي راو ګرځي احتیاط ده کنه په حق وجوب القضاء کې موږ دا فیصله وکړه چې په حق د دې چې قضا دی واجب شي خو حکمنا بل حکم ولګولو ببقاء التحریم الک تحریم علامه باطل وای ذکر زینی مامانو بنظمانه د دوه رکعتونو خو ټیک وشو یو کې قرات وشو کنه خو ټیک شو کنه چې ټیک شو چې دریم د باسه د لو د دریم د دویمه شفهم څه شوله صحیح شوله تحریم علی باقی ده في حق لزوم الشفع الثاني بحق د دې کې چې لازم دي شفع الثاني هم لازم نفل بشروع بوجه احتياطا ندوړه مسلې په احتیاط بنا کړلې اذا ثبت هذا نقول دا ثابت شول کنه اوس موږ څه وایو ټول برو ګورئ مسله اختلافي سوا چې څلور رکعاتونه وکړو په یو کې قرات ونکو په یو کې امام یوسف رحم الله وی څو برا ګرځي څلور ولی هغه وی قرات چې ده کنه هغه پر خودل قرات تحریمه نه باطلې نولنی دوه کې شروع کړی دا لازم النفل بالشروع قرات به کې برخې دي نه دي شوی فاسد شوی دي امر وګرځي او د دریم ته چې فاسدل دي کنه تحریمه خلا باقی ده نه د ختم شوی قرات د نه ویل په وجه نه د ختم کنه نو د دریم څلورم کې شروع ټیک شوی دا او فاسد کړي هغه هم قضا وروړي څو براوړي څلور او نور دواړه وی چې ګوره دواړو کې قرات پاتې دی امام محمد رحم الله کې یو کې پاتې شي تحریمه ختميږي او امام صاحب کې دواړو کې پاتې شي تحریمه ختميږي نه دلته خو دواړو کې پاتې ده کنه نه تحریمه ختم شوله نه دریم ته پاتې دی نه دي صحیح شوی نو ګویا هغه کې سره شروع نه ده کړی پوه نه شوی به سره بولنی دوه براو ګرځي اذا ثبت هذا نقول من وايو اذا لم يقرأ في الكل كل قرات ونكي پټول رکعتونه کې نو قضا رکعتين عندهما او بنسبت ورکعتونه را ګرځي لأن التحريم قد بطلت تحريمه خو باطل شولا بترك القراءة في الشفع الأول هغه چې قرات بری خیره بولنو دوه رکعتونه کې عندهما د طرفین بنزماني چې کله تحریم باطل شولا فلم مسح الشروع في الثاني شروع سین شولا په دې دویمه شفعه کې دریم رکعت ته چې پاتې دلا سي نشولا نو لازم النفل بالشروع کنه نو خو شروع ټیک شوی نه د نو څه لازم شي وبقيت عند ابي حنيفه يوسف رحمه الله امام ابو يوسف رحمه الله بنظماني تحريم لا باقي ده فصح الشروع في الشفع الثاني ندا شروع سيد په شفع الثاني کې او برا قرته کړي ده نو هم نه ده شوی ثم اذا فسد الكل کله چې څلور وړه رکعاتونو کې په دواړو شفعو کې فساد رااله بترک القرات د وجن فيه شي په دې کل کې قرات پاتې شو فعليه قضاء الاربع عنده دغه بنظماني به قضا د څلور په کار ده عنده دغه بنظ پوه شولې په طيب اختلافي مسله ودا دوه اجتماعي ده لکه اجماعي ولو قرأ في الاوليين الى غير فعليه قضاء الاخرين بالاجماع برو ګوري اصول خود تیاد شو کنه پولنو دو کې قرات وکړلو دی خو ګور لاټو پولنو دو کې قرات وکړلو اخرو دو کې قرات نه لري کړي ټول وای خرید و برا ګرځي ټول وای کا امام یوسف رحم الله وی ولی برا ګرځي دلیل بدل لې وای ځکه د ټول دلیل یو دی چې پولنو دو کې قرات شوی نو تحریم ختم شوی امام محمد رحم الله بنز نه د ختمه ځکه قرات پکې شوی امام سے وای چې یو کې شوی من ختمي ګل د خودواړو کې شوی دی او امام یوسف رحم الله وی قسم قرات نه کول سره من ختمي ګل د اخرت هم شوی دی نو دریم د پاسیدل صحیح شوی کنه نو صرف د اخرو دوه برا ګرځي ولې دې کې قرات نه شوی ولنو دوه کې هو شوی دی ولو قرأ في الاوليين لا غير فعليه قضاء الاخرين قضاء بده اخرو دوه راوړي بالاجماع دلته تبديل حکم دوړو کې اتفاقو لأن التحريمه لم تبطل دای دلیل له تحریمه نه د باطله نفصح الشروع في الشفع الثاني شفع الثاني کې شروع ټیک شوی ثم فساده بترك القراءه به چې فساد د اخیره دوه وراله د شفع الثاني په ترک د قرات معنی دا خو نه واجبې چې ولم دي ځان ثباتل کې هغه به شفع راغ نه شي باطل وله لا يجب فساد الشفع الاول نه واجبې چې فاسد شي شفع اول اخبلو پوه شولې په څو مسلې شولې اتو کې دوا دریمه دم اجماعي د خدلته دلایل بدللی ولو قرأ في
الأخريين لا غير فعليه قضاء الأولين بالإجماع لكبر وګوره قرأتي پولنو دوو کې ونکړلو او باخرو دوو کې وکړلو دا ولني دو برا ګرځي په دې مجمع ده خو دلایل بدل دي اولني دو برا ګرځي اخري دو با نه را ګرځي توجه اولني دو به ولې را ګرځي قرأت پکې نه دي شوی کنه دا هو دوړو بنسبانه باطل دی او د امام ابو یوسف رحم الله بنسبانه فاسد ده نو را ګرځي به دې خسرې ته امبر ګوره دا اخري دو به ولې نه را ګرځي څوک اخري دوا امام ابو یوسف رحم الله وی اولنو دو کې قرأت نه دي شوی نه دي شوی کنه تحریم الله باقی ده چې درې مڅلورم ته پاتې دي وخت وی صحیح کړي کنه قرأت به کې کړي خو دا شوی څه را ګرځي او نور دوی ځکه به نه را ګرځي چې هغه د سره ودرېدل ټیک شي نو هغه نه دي شوی او باطل ځکه تحریم پاتې نه و پاینه شوی به ولو قرا ورشه ګران دي تاسو لاندې باندې ګوري دا خنه کوي نو که ګاندې منډم خپل نه دي لیکو ته وګورئ خیر دې کچري شک کېدلې تاسو څه باجیګان خو نه استې چاندې در پسې نشته شتا تاسو باندې شته بس دا کوم مضبوط ذهن کې کېنه وي انډم شته هیڅ څوک نه وړي که به هم شک وي چې تبرنه چا وړي نه نو خیر دې ما ته ګوري نور لاس ورکته کوي هلته ودلان دي څه لګوري یار منګه ته بیا توران کې هم وي به باندې کې بشک کې شو والله که څوک نه ګوتی مور وړي وګورئ خزینه علاوه باجیګانی ګوت وروړي خو خپل ټیم کې وروړي د ځوان د چې سبق ټیم کې دا غزين الله سره وغزي کم ځای دی ورته ماته وی زه ګران ده کنه وکی دی ته څو صورت وشو درې ولو ها دلیل ووري لان التحريم لم تبطل كم ده ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأولين بالإجماع وجه لأن عندهما ذات وربين وبنزماني بدي آخر دوكي لم يصح الشروع في الشفع الثاني چې شروع بګ نه د سین دغه راګرځولو ته ضرورت هم پاتې نشو او امام یوسف رحم الله وی ان صح شروع بګ سید اخر دوکي خو فقط اداهما كان يرى خو يدا کریم دي بلم اجماعي ولو قرأ في الاوليين واحدى الاخرين دا څلورم دی برو ګوريږي اولونو دوکي قرات وکړو نو تحریم باقی ده کنه دریم د پاتې دلو هیڅ یو کې قرات وکړو به یو کې ونه کو ناغه فاسد شوله دویمه شفعه سره دقه قضا را وګرځي باقي ولني دوا شوي دي ولو قرأ في الاوليين واحدى الاخريين فعليه قضاء الاخريين بالاجماع بنزم ولو قرأ في الاخريين واحدى الاوليين تاسو ګورئ لکشان اولنو دو کې یو کې قرات وکړو توجه جی یو کې او په اخرو دو کې دواړو کې وکړو نبه امام ابو یوسف رحم الله فرمای چې سره بولنی دوا براو ګرځي د غیر دوا کو قرات کړي دي امام محمد رحم الله وای وران می ویلو خبره کوم شروع ده پنځمه وکړم شپږم و پنځمه شپږم لاله ګوره ولو قرا فی الاخرین واحدل اوليين پولونو دو کې یو کې ویلې دي فعليه القضاء الاوليين بالاجماع دا خو اختلافین ده یار بالاجماع بسره بولنی دوه راو ګرځي ځکه هغه کې قرات یو کې نه دی ویلې هغه فاسده شوی دی مشفق کې خو قرات کړي دي او ټیک ده نو ګورئ اوله ارچ عند الشيخين دي نفرسيحه اداء الاخرين او اخرين صحیح شوی دي امام محمد رحم الله وی خري دوه بم نه راګرځي شوی هم ندي وجه سره یو کې قرات نه دي شي په اول کې کنه نه تحریم ختمه شوی ده داخلي دوه چې دي سره ادا شوی نه دي خو باطل دي قضایم نشته وجه شروع بکنه ده صحیح شوی شپږم ولو قرأ في احدى الاوليين واحدى الاخرين اختلافي دار ټول برو غوري پولنو دوه کې په یو کې قرات وشو په اخرو دوه کې په یو کې قرات وشو امام ابو یوسف رحم الله وی څلور واړه برا ګرځي صحیح شو امام محمد رحم الله بنزمانه به صرف دورا ګرځي امام محمد رحم الله امام ابو یوسف رحم الله ته وی تا ما ته روایت نقل کړي چې امام سے بنسبت څلور را ګرځي نو امام محمد رحم الله بنزمانه څو دوا امام ابو یوسف رحم الله بنزمانه څلور امام سے بنزمانه څلور خدا څوک روایت کوي امام محمد کوي امام ابو یوسف رحم الله وی چې امام سے بنزم دو دي زما ستا پشان او اینا څلور برا ګرځي څنګه چې ته د صورت ګران دی لګو ته وښي پاولونو دوه کې یو کې قرات ویلو
په اخرو دوه کې یو کې قرات ویلو امام ابو یوسف رحم الله وی صبر راګرځي راځي وجه موري ولی وسرور راګرځي هغه وی کې چری پولانو دوه کې یو کې یا دوړو کې قرات پاتې تحریم خو نه ختميږي نه پاغي کې شروع ټیک شوی دا او فاسد ادا کړ قرات نه دی ویلې پاغیرو دوه کې شروع صحیح شوی دا غم فاسد ادا شوی یو کې قرات ویل یو کې نه دی نو لازم النفل بالشروع کنه څلور وړ لازم پیږي به توجه جی امام محمد رحم الله وی ولونو دوه کې یو کې قرات کړي کنه یو کې نه دی نو چې قرات یو کې پاتې شي تحریم څه شي باطل شي کنه نو باخیرو دوه کې شروع د سره صحیح نشوله نو صرف اولنی دوه برا ګرځي نه رسي امام سب څه وی مکه ویلو چې هغه یو کې مقرر شي تحریم نه فاسديږي نه باطليږي د سیوا نه تحریم لا پاتې و په اخرو دوه کې شروع کړي دا او هغه هم فاسد کړي یو کې قرت کړي یو کې نه دي نو دوه هم لازم او اخر دوه هم لازم پوهه شولې به وګورئ ولو قرأ في احدى الاوليين واحدى الاخرين على قول ابي يوسف رحمه الله قضاء والاربع دا بقول من بقضاء السلوري او امام محمد رحم الله باندې خپل وی وکذا عند ابي حنيفه رحم الله وجه صدق تحریم باقی ده کنه امام یوسف رحم الله باندې خاصم باقی ده امام سی وی یو قرات یو رکعت کې قرات شوی وعند محمد رحم الله دا ظاهر روایت هم ده قضا بقیده اولنو دو اولینو لان التحریم چې لقد ارتفعت عنده دا باندې باندې تحریم ختم شوی ده دا خبره می وختي وکړه امام محمد رحم الله چې کله جامع صغیر اور اول امام ابو یوسف ته د لیکلو نه بس دا خبره مسله چې بګراله نو دی کې امام ابو یوسف ویل رحمه الله چې ما خو ته د امام صاحب مسلک دا نه دی نقل کړي چې څلور برا ګرځي ما ویل چې څو برا ګرځي دوا امام محمد ورته وی تا نه بهیری جی تعالی ته ویلی چې څلور برا ګرځي او د قانون موافق هم امام محمد رحم الله خبره صحیح ده ځکه چې یو کې قرات وش یو کې ونشي تحریم لا باقی ده کنه هغه فاسد شو غدوی هم فاسد شي نه رسي به نشپک داسې مسایلو چې امام ابو یوسف نه یېرو چې هغه ته د سقرت کړي یعنی امام محمد ویل چې تارا ته ویل دی او هغه ویل مان یېر دی ماته نه دی ویل ویږي او یو پکې داوا وقد انكر ابو يوسف امام ابو يوسف رحمه الله انکار کړي د دې روایت عنه چې ما ته د امام صاحب نه کړي دی د دین انکار کړي وقال او دای ویل چې روایت لکان ابي حنیفه ما ته روایت کړي دی امام صاحب رحمه الله انه يلزمه قضاء ركعتين چې لازمي کې د باندې قضا ده دو رکعتونه څنګه چې ته او محمد لم يرجع عن روايته عنه امام محمد رحم الله رجوع ونکړل کوم روایت دي چې امام ابو یوسف رحم الله نه کړو او هغه د چا نه کړو کوم روایت چې امام محمد کړو عنه امام ابو یوسف رحم الله نه چې امام سب څو یادې څلور یادې پوه شولې کنه څو مسلې شولې وما دم د شیخانو د امام محمد رحم الله باندې اختلافي ده ولو قرأ في احدى الاوليين لا غيرها لکبر وګورئ صرف پاولانو دو رکعاتونه کې یو کې قرات ویلو او په دویم کې مونږ ویلو په دویم شفاعه کې به یو رکعت کې مونږ ویلو په نه شي به اوس به څه حکم وي نو شیخانو باندې ځمانه به څلور وړه راګرځي تاسو به شوي چې می ویل پاولانو دو کې یو کې قرات وشو په دویم کې په یو کې ونه شو په دویم شفاعه کې ونه شو نو شیخانو یې څومره راګرځي ولی اولنې دوه به ذکر راګرځي چې شروع پکې کړی دا او قرات یو کې بریخې دی قرات خو فرض دی فاسد شو کنه اخر دوه به ولې راګرځي ځکه امام ابو یوسف رحم الله ویسم دغه نه ختميږي تحریما او امام سی وی ختميږي ال چې دواړو کې برید یو کې ویلې دی نه غدریم دویم شفاعه کې شروع څه وسی شوی نه څو راګرځي سلام امام محمد رحم الله ولونو دوه کې چې قرات یو کې پاتې شو تحریم څه شو ختم شو نو اخرو دوه کې شروع نه دسي نو غیر ګرځول نشه صرف دوه بي ما بخل پیږي به اورا قضا اربع عندهما وعند محمد رحم الله قضا ركعتين اتما ولو قرأ في احدى الاخرين لا غيرها الامام ابو يوسف رحم الله او د طرفین اختلاف په اخرو دوه کې دی خو ګوري یو کې قرات شو باقي ولنو دوه کې او باخرو دوه کې یو کې پاتې شو نو امام ابو یوسف رحم الله وی څلور وړه برا ګرځي ځکه ولنو دوه کې قرات پاتې دي نه تحریم خو نه ختميږي هغه بم را ګرځي قرات نه دی کړي اخر دوه کې یو کې قرات پاتې دي ام فاسد شي بیا بم را ګرځي او طرفین ورته وی چې کله ولنو دوه کې قرات پاتې شول نو دریم ته چې پاتې درو د تحریم ونه نو هغه د سره شروع نشو اثر اولنید و برا ګرځي کې شروع شوی ولو قرأ في احد الاخرين لا غير قضى اربع عند ابي يوسف رحم الله
وعندهما ركعتين دغه بنزمانه با دورا ګرځي. قال امام محمد وسوي کنه تاسو ماته لګ متوجي شي دا دې خبرې د پر دلیل پیش کړي چې بنفلو کې هر دو رکعات شفعي کنه او هر شفع کې په هر رکعت کې قرات وي نه کده څلور رکعاتو نه دی وتړو نه د سی باندې کې د فرض په شان چې دوه کې قرات فرض شي او اخرو دوه کې قرات نه فرض دا سی باندې بلکې په څلور واړو کې وقرات فرضي تاسو یو کسبي متوجین او زما کې سبه د سره شي اینه غسرې چشته ګوري دی خو ګوره ته ما خو دې خو ګوره خدای خو دې غر کې غر شي لا ټول سپیکرې ګرځي دی خو ګوره سمویل چې نفل د فرض په شان نه دي فرض کې بولنو دوه کې قرات فرض اخرو دوه کې نه نفل ځان لزان لشفعي باقي کې د څلور نه ته تړو په څلور واړو کې قرات فرضي دلیل څه دی نبی له صلوات و سلام فرمای لا يصلى بعد صلاه مثلها چې د فرض منځ په شان منځ بدغه شان نکیږي بل څه مطلب نه بکیږي ځان به پوهه کې کنه د فرض منځ په شان بدغه شان بل منځ دې په مثل به مون نکیږي څه مطلب چې دوه کې قرات فرض یو دوه کې دی نه بلکې بل بچن کېږي څلور وړو کې وي ورسې دی به وګورئ قال امام محمد فرمای و تفسیر قوله تفسیر د قول د نبی له صلوات و سلام بلکې دا اصل کې د عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر نه نقل لیکا لا يصلى بعد صلاه مثلها مون بنه کېږي بس فرضي مون په مثل لاغي وې د دې معنی دا ده یعنی رکعتین بقراءه و رکعتین بغیر قراءه دا سبب نه کېږي نه بل چې کېږي څنګه کېږي ټول کې بقراءه فیکونو دا اصل کې شو بیان د فرضیت د قرات فی رکعات النفل كلها ټول کې شو د دې حدیث یو مطلب علامه شمی وی چا دا بیان کړی دی چې دوی مجمع بنه کې چې یو پیر د فرض کې جمع وکړه د دې په مثال وبل نه کېږي دوی بنه کې یا ځین خلکو بداسي کول څلور رکعات فرض به وکړه کنه نو به دوباره به کول بلکې دې شي څورانه به کې شوی سبب دوباره به کوم البهم د سیمه کوي اچھا ویلی دا خلکو د بار د چې وسوسه بیماری یا به فرض وکي وکړي چې صحیح مې نه کنه شبي وکا خدای کم تعویل چې امام محمد وکړو کداغه تعویل شي نو به کې دا معلومیږي چې د نفل په څلور واړو رکعاتونو کې قرات ضروری دی واجب او فرض دی پوه شئ به بس به کو نو بس څه کوي